بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکي. الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک د موږ او تاسو ټول د چا محتاجۍ نه، صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپل اطاعت او د خپل فرمانبردارۍ د تابعدار وساتي، محتاج وساتي. نن چې کوم زموږ اهم ټاپک دی دا ډیر زیات زبردست دی، د جادو حوالې سره دی. ډېرو خویندو هم دغه رنګې رابطه وکړله او ډېرو ورونو هم دغه رنګې ویلې چې یاره جادو حوالې سره تفصیلا ویډیو د تاسو کوي چې په چا باندې جادو وي، د هغې علامات څنګه دي او دغه رنګې د جادو توړ څنګه دی او دغه رنګې که موږ دغه سړی لیدل غواړو نو د هغې دپاره څه عمل دی. نو انشاءالله العزیز دا ټول خبرې به په دې نن ویډیو کې دا برابر او ټولې وایو. بعضې وخت کې معاشره کې داسې خلک اوسېږي چې هغوی موږ او تاسو ته وایي چې یاره په تاسو باندې جادو شوی دی. نو بعضې خلک په هغې باندې ډېر زیات کلک یقین وکړي او دغه رنګې نور هم دا مریضان شي. نو د جادو یو څو علامات دي، هغه زه تاسو ته وایم. د چا په خبرو باندې یا چا خبرو پسې دا ځئ مه، د چا خبرې دا بالکل مه منئ. انشاءالله داسې عمل به زه تاسو ته وښیم چې تاسو ته بالکل پته ولګي. که به تاسو جادو شوی وي تاسو ته به ځي پته ولګي، که به تاسو تعویض شوی وي تاسو ته به د ځي مکمل دا پته ولګي او چا به تاسو باندې کړی وي انشاءالله العزیز دا ټول به زه تاسو ته ویم. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په زمانه کې داسې جادوګرو چې هغوی به مکمل ورانی کول په دغه جادو باندې. علی رضی الله تعالی عنه دا کسان راونیول او هغه یې سنګسار کړه او دغه رنګې هغوی له سخته سزا یې ورکړله. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې کوم سړی جادوګر وي او کوم سړی د جادو په ذریعې باندې خلک ګمراه کوي، دغه رنګې خلکو ته تکلیف رسوي، فرمایي چې دا د مرتد نه هم زیات ګناهګار دی. یو سړی کافر شي دې ته ویل کېږي مرتد، نو فرمایي چې جادوګر د مرتد نه هم ډېر زیات ورخوا سخته ګناه کې دا مبتلا دی. ځکه مرتد خپل ځان هلاکوي او جادوګر ځان هم هلاکوي، پوره معاشره دا هلاک کوي او دغه رنګې ټول خلک دا تباه کوي. د دې د وجې امام صاحب وایي دا ډېر زیات بد کار دی. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم سړی جادوګر ته رالی، کوم سړی کوډګر ته رالی، کوم سړی کاهن ته رالی، نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې دواړو کې به په یو کې خامخا ایمان نه وي. کوشش کوو چې د چا خبرې دا منو نو چې سم کو انشاءالله العزیز د وظیفو په رڼا کې به کوو. اکثر جادوګر داسې وي چې هغوی په سرمنو باندې لیکل کوي او په دغه سرمن باندې د قرآن مجید آیاتونه دا لیکي، په دغه سرمنو باندې احادیث مبارکه دغه لیکي. دغه رنګې قرآن مجید چې کوم دی دا په وینه باندې لیکي. هغوی کوشش دا کوي چې د فرعون نه پکې امداد وغواړي، د حامان نه وغواړي، دغه رنګې د شیطانانو نه پکې امداد وغواړي. نو ډېر زیات بد کار دی او ډېر زیات خطرناک کار دی. د دې د وجې فرمایي چې علي صاحب په دور کې څومره حل کوو دې ټولو له سزا ورکړله. زه تاسو ته وایم که دا علامات که چېرته په تاسو کې وي نو بیا خپل علاج دا په خپله باندې وکړئ. د جادو اثرات به دا وي چې کله هم د انسان څه کاروبار شروع کوي، څه کار شروع کوي، دغه رنګې که دا کار پټي کې وي، که دا دکان کې وي، که دا ګلکار څه وي، دا نوکري وي، نو دی دا نشي کولی او که کولی شي نو بیا په هر څیز کې د تکلیف دا میلاویږي. دغه رنګې رشتې مکمل دا بندې شي، نه د لکانو رشتې کېږي، نه د جینکو رشتې کېږي. که څوک راشي نو د دروازې نه واپس ځي ستا. دغه رنګ انسان کې سستی را پیدا شي، هلکه دا کار اوس کوم، مازدیګر یې کوم، سبا یې کوم، بل سبا یې کومه، نو دغه رنګې پوره هر یو کار له دی نیټې دا ورکوي. دغه رنګې که دی دوکاندار وي نو دوکان ته اړه نه کېږي، دغه رنګې د دوکان ته بیخي بو بلا ښکاري. دغه رنګې دنیا سرټیفیکیټ یې ورسره وي، ډاکومنټس ورسره وي، ایم اے ایم پیل هر څیز ورسره برابر وي، خو نوکري دا ورته نه میلاویږي. چې نوکري نه میلاویږي ورته نو پته لګي د علامات ده چې دا د جادو علامات دي. دا نو که تاسو خیال وکړئ دوه خصوصیت دي، نو جادو په دوه قسم باندې کولی شي. لومبی دا که نه چې کوم ابتدایي مراحل وي نو د هغې غټه وجه دا ده، غټ علامت دا دی چې دی به درندګان په خوب کې ویني.
دغه رنګې زمری په خوب کې ویني، سپی په خوب کې ویني، دغه رنګې مړي په خوب کې ویني. دغه رنګې څومره چې درندګان دي، دا ځناور دي، مار شو، لړم شو، چینجي منجي شو، دا ټول څیزونه په خوب کې ویني. چې کله ته په خوب کې دا څیزونه وینې، نو دې نه دا ظاهریږي او دا پته لګي چې یاره په تا باندې څه نه څه د جادو اثر دی. خو د جادو چې کوم لومبنۍ مرحله ده، دا په هغې کې دی. دویم نمبر دا چې کوم سړي باندې جادو شوی وي، او دویم نمبر چې کوم خطرناک حساب کتاب دی، هغه دا چې دی به په خوب کې مړي ویني. مړي به ویني، کله به خپل ځان مړ ویني، کله به پلار مړ ویني، کله به ترور، کله مور، کله خور، کله لور. دغه رنګې نو تشو مړو سه محترمو دا واسطه وي. انشاءالله العزیز په دې ویډیو کې به مکمل د هغې طریقه چې څنګه به دا جادو موږ ختمو او دغه رنګې چا موږ باندې جادو کړی وي دا به څنګه معلومو، ټول به انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو ته ښودلی کېږي. نو که تاسو حالو کې انسان نه خوب راپاسن به بدن درد دی، بدن خوږیږي، ډیر زیات بدن خوږیږي. نو چې کله د بدن خوږېدو نه پته لګي چې په تا باندې د جادو اثر رشته دی. بعض وخت یو کس سره په ناجایزه باندې ونښلي، غلطي هم د دی، دا خپله غلطي نه مني. نو چې خپله غلطي نه مني، زدي، نو دې نه هم څه نه څه اشاره میلاویږي چې جادو اثر رشته دی. بعض وخت کې بلا وجه چا څه په جګړه باندې ونښلي، نو دې نه هم پته لګي چې جادو دا شته دی. اکثر ازدواجي کوم زندگی وي د ښځو د خاوند، نو که دا سړی داسې وي چې په مخه دی غوسه کېږي او په نه خبر باندې ښځې سره جګړه کوي او دغه رنګې په نه خبر باندې خفه کېږي، نو پته لګي جادو په دې سړي باندې دی. او که دا علامات چېرته په ښځه کې ظاهر شو، نو بیا پته لګي چې یاره جادو په دې ښځه باندې شوی دی. دغه رنګې د جومات نه مکمل زړه دا موړي. جماعت ته یاره بالکل بوبله ښکاري، جماعت ته زړه نه کېږي، مونځ ته زړه نه کېږي، تلاوت ته زړه نه کېږي، هر ټایم دی مایوسه وي او مایوسۍ حالت کې وي. او دغه رنګې چې کم سړي ته ګوري د نفرت په نظر باندې ورته ګوري. نو دغه رنګې چې څومره حساب کتاب د دنیا دا ژوند دا په ده باندې لنډ تنګ شي او داسې دی محسوسوي چې یاره زما په دې بدن کې څو ستنې راښخي، دغه شانتې محسوسوي. او دغه رنګه د هر وخت بیمار وي، یو بیماري ختمه شوې نه وي، بل بیماري ورته په استقبال کې ولاړه وي، بله بیماري ختمه شوې نه وي، بل ورته په استقبال کې ولاړه وي. د هر وخت په دې ټینشن کې وي، د پریشانۍ کې وي. دا څومره چې ما دا خبرې وکړلې، نو که دا علامات په چا کې وي، نو دا خلک دی بل چا پسې ګرځي نه، نه د چا خواله ځي، نه د چا نه تپوس کوي، بالکل خپل علاج په خپل کور کې وکړي. نو که بچا کې دا علامات دا ظاهر شو، نو هغوی له پکار ده چې دا وظیفه په اخلاص باندې وکړي. وظیفه داسې ده، د 4 ورځو وظیفه ده. په لومبۍ ورځ باندې به 10 پیرې سورة البقره دا به تلاوت کړي. په خپله که په یوازې 10 پیرې وایي، که د کور خلک کښېنئ او که دغه رنګې جومات کې خلک کښېنئ 10 پیرې پوره کړل، په دې 10 پیرو باندې به اوبه دم کړي. دا اوبه په خپله به موسکي، په کور کې څومره خلک دي په دې ټولو خلکو باندې به د اوبه دا اوسکي. د نن ورځ عمل شو. د دویمې ورځ عمل داسې دی، په هغې هم 10 پیرې سورة البقره ووي او د هغې نه بعد په اوبو باندې دم کړي او کور کې څومره خلک دي په ټولو باندې بیا وسکي. په درېیمه ورځ باندې، په 4مه ورځ باندې دغه رنګې دا کمې اوبه دي، دا به د کور په ګوټونو کې یو ځای بل ځای کې به دا وشیندي. انشاءالله العزیز د جادو اثر به دا ختم شي. دویمه خبر دا چې د کور چې څومره ګوټونه دي باقي به اذان وکړي. اذان دې وکړو، نو په دې سره به هم د جادو اثر دا ختم شي. که ته دې وایې چې دا کوم سړی ما باندې جادو کړی، دا زه لیدل غواړم، نو د هغې لپاره به دا عمل وکړي چې 15 پیرې به درود شریف وي. بیا به د هغې نه بعد 101 پیرې یا قهارو یا جبارو دا به وي، یا قهارو یا جبارو 101 پیرې وي، 100 پیرې او 1 پیره. بیا به د هغې نه بعد 15 پیرې درود شریف وي او دا عمل به 4 ورځې مسلسل وکړي. انشاءالله العزیز کوم سړي به تا باندې تعویض کړی وي، په تا باندې جادو کړی وي، په تا باندې کوډې او څه بل څه کړي وي، الله پاک به تا ته خوب کې وښایي چې دا سړی دی، ده په تا باندې جادو کړی دی.
ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده، ډیره زیاته بهترینه ده او داسې ده وظیفه په ډیر زیات محنت باندې دا کیږي. نو کوشش وکړئ چې مخکې خلکو سره شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته.